دغه کتاب دې ونیسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والنظر ها هنا في أركانه أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلحي. ويسبو دديز بوري مصنف عليه الرحمة تعین لما هو المراد او ما هو المقصود وکړو چې په باب د تشبیه کې مقصود چې هغه تشبیه اصطلاحي ده او تشبیه لغوي نه ده. و د تشبیه مناسبو هغه کم په دې کې چې د کم مقاصد د سنه باز کې هغه د بیان ښه نو په دې کې به درې مباحث یو به ارکان د تشبیه د بیان مناسبو بل به غرض د تشبیه د بیان بل اقسام په دې کې اوس د درې مباحث به د بیان ښه اولنه مناسبو ارکان د تشبیه د بیان فورن پوښي باقي پورا تفصیلات به تکي بیا موږ چې غرض د تشبیه ته بیانې بیا اقسام د تشبیه ته بیانې فورن پوښي دا غرض شو او دا غرض شو غرض سره به معلوم شي موږ غرض د مصنف معلوم شي نو دی وایي موږ چې والنظر ها هنا نظر اثر موږ نظر ویل کېږي توجيه العقل الى احوال المنظور فيه موږ چې عقل د لیکل موږ بین سطور لیکل فورن پوښي لکه نظر اصل کې ویل کېږي د یو څیز طرف ته چې هغه داغه احوال طرف ته چې هغه عقل متوجه کول خوران ویږي نو دلته د نظر نه مراد بحث ته مناسب دلته نظر نه مراد څه دی مناسب د بحث سره څه لازم دی نظر لازم دی کنه چې ته بحث کې خو نظر به خامخا کې مناسب نو ذکر دا چا شو مناسب ذکر د لازم شو مراد ته ملزوم شو خوران وشي او دا د مجاز مرسل یو علاقه راخه داس دیتا ولګيږي مجاز مرسل خبران بوږي والنظر ها هنا في اركانه مناسب بحث لا رسو تبعني البحث بحث في هذا المقصد يعني په باب د تشبيه کې مناسب دا د ارکان د تشبيه د مصطلحین ده مناسب یو بحث خدا ده وهي اربعه او ارکان د تشبيه سلور دي سوري سلور دي مناسب طرفاه مناسب طرفان د تشبيه لکه طرفان د تشبيه مصطلحي مشبه او مشبه به دي طرفان ويخه نون د اضافت د وجنه غرزیدل مناسب کله په اوله کې ويخه اذا النحو کې ثانيه کې طرفاه مناسب طرفان المشبه به والمشبه ووجهه واداته مناسب وجه التشبيه او اداه التشبيه شو مناسب سلور شو دو طرفان شو وجه التشبيه شو يو اداه التشبيه وفي الغرض منه او مناسب دلتا بحث با غرض د تشبیه کړي دویم بحث په غرض کې د مناسب وفي اقسام او دریم په اقسام د تشبیه کړي مناسب و اطلاق دې زبر بوای شو مناسب لکه و اطلاق الاركان على الاربعه المذكوره وزل د سوال ده مناسب چې دا مخکې تعریف کړو چې تشبیه چاته ولګي ما ته ګورئ چې تشبیه ولګي الدلاله على مشارکه امر فرض شو لکه او د دلالت فعل فاعل لګره ده دا رهنمایي خو فعل فاعل لګره دا فاعل فعل ارکان چاته ولګي اصل کې ارکان جمع د رکن ما يتوقف عليه الشيء چې باغی باندې یو څه موقوف وي خبران پوښي لکه یو څه په بل څه باندې موقوف وي دا بل دغه څه دا څنګه زموږ دا موقوف علیه شي مناسب دا به خالی نه یا به داخل وي یا به خارج وي که داخل وي مناسب دا به رکن وي او که خارج وي دا به شرط وي لکه منځ دی کنه منځ د پاره څه ارکان دي هغه ارکان کم دي هغه ارکان هغه دي کم چې داخل دي مناسب لکه قیام رکوع سجده قرات دا ارکان دي ځکه منځ په دې باندې موقوف دی او دا په دې کې داخل دي او کم چې شرایط دي مناسب مکان پاک او کپڑا پاک او دا شینو دا ټول ویل خبران پوهیږي نو دغه ته ولګي شرط نو ارکان د یو څه په مفهوم کې داخل وي هغه څه په حقیقت کې داخل وي نو دلته خدا تشبیه چې د مناسب د فعل د فاعل دا په دې کې نه دي داخل دا ارکان په دې کې نه دي داخل د دې ته ارکان څنګه وي دا ارکان په څه اعتبار سره وي ځکه چې تشبیه خو فعل د فاعل او دا د هغه اجزا خو نه دي کنه مناسب دا مشبه به دا د هغه اجزا نه دي اولن کې تا دې تسوي رکن وي او رکن ما يتوقف على شيء توي چې دا بل څه په موقوف وي خبران بوجه بل څه په موقوف وي که داخل وي خبران بوجه که داخل وي بکې دغه په دې شیز کې داخل وي نو دې ته بسو لګي رکن ارکان او که خارج وي دې بیا د شرایط په داغه لپاره خبران بوجه نو دې ته ارکان په څه اعتبار سره موږ پوهیږي
دې ته دا ارکان دي په څه اعتبار سره وي په سوال پوه شوئ مولوي صاحب د دوه جوابونه کړلي یو جواب یې دا کړی دی چې دې ته ارکان په دې اعتبار سره ویلي چې دا تشبیه دا مشبه او مشبه به او وجه د شبیه او دا مولوي صاحب عادت د تشبیه دا مذکور دی په تعریف کې مولوي صاحب په تعریف کې څه دي مذکور دي دا تشبیه موقوفه ده په دې باندې دا تشبیه په چا باندې موقوفه ده په دې ارکانو باندې مولوي صاحب موقوفه ده خبرم پوه شوې نو په دې اعتبار سره ورته ارکان ویلي په دې اعتبار سره ورته ارکان ویلي لکه زید کالاسد فی الشجاع دا ولنه په دې تعریف کې مذکور دی الدلاله علی مشارکه امر دا امر نسوک مراد دی مشبه دا امر اخر نس مراد دی فی معنی نس مراد دی نو دا تشبیه موقوفه شو په دې باندې په دې اعتبار سره ورته ارکان ویلي خبر دویم جواب دا کړی دی مولوي صاحب چې دې ته ګوره ډېر کرته دا تشبیه چاته ویل کېږي هغه کلام ته ویل کېږي چې کوم په تشبیه باندې دلالت کوي لکه زید کالاسد فی الشجاعة نو دې کلام ته څه ویل کېږي دې کلام ته څه ویل کېږي تشبیه ویل کېږي او د دې کلام اجزا دقه مشبه او مشبه به دا اجزا دي که نه دي نو ارکان شو که نه پوهېږې دقه ورته وایي واطلاق الارکان او اطلاق د ارکانو مولوي صاحب علی الاربعه المذکورة په دې څلورو ذکر شوو باندې مولوي صاحب په دې الطرفان او وجه او عدد په دې باندې چې د اطلاق د ارکانو شوی دی مولوي صاحب اما باعتبار یا خو په دې اعتبار سره شوی دی انها ماخوذة فی تعریفه چې دا چې مولوي صاحب دا په تعریف کې مذکور دي ماخوذة فی تعریفه د تشبیه په تعریف کې مذکور دي څنګه مولوي صاحب اعنی زما مقصود دا دی مولوي صاحب چې الدلاله علی مشارکه امر دلالت کول په شرکت د یو امر د امر نه مولوي صاحب دا څه شی دی مشبه دی د امر لامر د بل امر سره مولوي صاحب لکه د امر اخر خو بیا مشبه به شو فی معنی لکه په وجه د شبیه کې بالکاف په کاف سره مولوي صاحب بعدات د تشبیه سره کاف ونحو یا په مثل د دې باندې نور لکه مثل کان وغیرہ یو جواب باندې پوه شوې دویم جواب کوي مولوي صاحب و اما باعتبار یا په دې اعتبار سره په دې باندې اطلاق د ارکانو شوی دی د ارکان په دې اعتبار سره دي ان تشبیه کثیر ما یطلق تشبیه چې موږ ډیر کرتا لکه اکثر یطلق د دې اطلاق کیږي موږ خدا مجازن علی الكلام الدال په هغه کلام باندې چې هغه دلالت کوي په مشارکت مذکور باندې لکه دلالت په مشارکت د امر د بل امر باندې لکه زید کالاسد فی الشجاعة دې کلام ته تشبیه ویل کیږي مجازن اصل کې خدا ته ما وی چې دا فعل د فاعل له مونږ خو دې دا تشبیه چې ولګي مجازن دې ته ولګي او دغه ارکان په دې کې ذکر دي دا کلام د دې نه جوړ لګنه دی ارکان شو کنه شو ارکان د ارکان چې ویل په دې اعتبار سره وته ویل خبرونه به شي کې قول نه لکه زمونږ دا قول شو زید کالاسد فی الشجاعة لکه زید بشان د اسد د بچا کې شجاعت کې مونږ وعده لري کې دې زی بربوي شوی ها وا دې ورید کنه اورېدل نه زګه بونه شو ته زما بیا نږدې کېنه مونږ ته ما ته دې زی ته شاید دې زی ته شاید یا دې پیر څه خپل زې لراشي چې تا اوري خبرم کوي ها صحیح ده نو زه به دې ته چې دا ارکان ویل په دې اعتبار سره چې ډیر کرتا د دې اطلاق د ارکانو اطلاق په چا باندې کیږي د دې تشبیه اطلاق د دې تشبیه اطلاق په هغه کلام باندې کیږي کم کلام چې په تشبیه باندې دلالت کوي ورن پوه شئ کم کلام چې په چا باندې دلالت کوي یعنی په دې مشارکت مذکور باندې دلالت کوي مشارکت مذکور باندې نو ډیر کرتا د دې اطلاق په هغه کلام باندې کیږي کم چې په دې مشارکت مذکور چې هغه د مو دلالت په شرکت د یو امر د بل امر سره په معنی کې نو هغه کلام ته څه ویل کیږي تشبیه ویل کیږي ورن پوه شئ مجازن نو د دې وجه نه وته او هغه کلام کې مولوي صاحب زید کالاسد فی الشجاعة کې زید مشبه ده او دا کلام نه چانه جوړل ارکان خو فهم پوه شئ ارکان خو د غسیز اجزاوی کنه نو دا کلام چې ده دا کلام د مشبه او مشبه به دا د دې نه جوړل دا د ارکان شو کنه ارکان نه شو پوه شئ سمجھ کړه غسنه سره مولوی صاحب بیا چې تا وی تر ارکان سلور دي نو بیا د طرفان ولې مقدم کړو لکه وجه د شبیه دی مؤخر کړه عادت د تشبیه دی مؤخر کړو مولوی صاحب طرفان دی مقدم کړو ولې مولوی صاحب دوی ولما كانت الطرفان هر کله چې د طرفان مولوی صاحب هم الاصل والعمده في التشبيه دا اصل او عمده په تشبیه کې مولوی صاحب لکه دا په تشبیه کې عمده او اصل خبران بو شي لكون الوجه معنى دا وجه د شبیه چې دا یو وصف دی قائما بهما چې دا د دوه پورې قائم مولوی صاحب لکه الطرفان مولوي صاحب دا معروض وي
او دا وجه شوی دا عارض وي او معروض اقواوي او اصل وي په نسبت د چا باندې د عارض باندې خبرم پوه شئ الکه دا طرفان په منزله د موصوف شو او دا وصف خو تابع وي او موصوف او عمده وي او اصل وي په نسبت د چا د صفت خبرم پوهیږي والأداة آلة في ذلك او الکه دا عادت چې دی عادت دا پدې کې یو آله ده خبران پوهیږي دا آله ده نو ځکه مناسب وجه د بیان کړ چې دا چون کې دا طرفان په من دا اصل دی عمده دی په تشبیه کې ځکه مقدم کړو قدم بحثهما د دې دوه بحث مقدم کړو فقال او فرمایل طرفاه مناسب دی به تاسو وایي چې دا طرفان به یا حسي وي یا به عقلي وي یا به مختلف وي پوهیږي لہذا دا نو برستو وايي خو موږ دا اول حسي دا طرفان به یا حسي وي مناسب حسي چاته وایي چې هغه محسوسات وي محسوسات څه مطلب مناسب چې دا غي ادراک په حواس خمسه او ظاهره سره کیږي د کم سیس چې ادراک په حواس خمسه او ظاهره سره یعنی په دې کې په یو سره کیږي نو هغه ته څه ویل کیږي دا سیس ته حسي ویل کیږي حواس خمسه مناسب سودی وای چارباغه لس روپیوال کې په سوده چارباغه چانه د بوزګه اسماء سته مکبره سودی وای ودی اسماء سته حواس خمسه سودی پنځه خمسه سوال د سوچ کوي ښا مناسب قوت باصره لکه یو څه چې ته نظر سره ویني قرآن پوه شي یو څه ته په نظر راځي قرآن پوه شي ته یې په نظر سره یو د نو دا په محسوساتو نه خبران پوه شي نو دا قوت باصره قوت شامه د بوی کولو قوت یو څه ستا بوی کېږي دا په محسوساتو نه ښا ته بویول شي قوت ذائقه چکنا سکل خبران پوه شئ او قوت سامعه دا اوریدو قوت لامسه راګه دا قوت لامسه ما ته پته ولګي دا شی پوسټه خبران پوهیږي دا قوت دا د محسوساتو دا څنګه شو دا د محسوساتو نشو نو ولې دا طرفان چې دي دا مشبہ او مشبہ به راوړل دا مارکر راکا دا مشبہ او مشبہ به وای تا کوم مو لیکل اوس دې سمه تک څه پته لري ودي بصيره شامه ذائقه لامسه او سامعه دا دې به کوي وګوره مناسب چون کې الګه د مثال د پاره د وضاحت د ممثل وکړه نو دا وضاحت به یو مثال سره راځي لیکن چون کې د حوا تعدد د مثالونو چې دا مستلزم دي چاله دا مثال نه چراوړل دا په دې باندې چې دا ممثل چې د مناسب دا متعدد دي خبران وایي لکه حواس خمسه پنځه دي ګره حواس خمسه ظاهره پنځه دي د دې وجه نه پنځه مثال نه راوړي څه راوړي لکه خد زيد كالورد في الحمرة سيدة هذا مبصرات وسلطان مبصرات دي بس يبيا لي كلام ونسي والصوت الضعيف كالهمس رجع صوت زيد كالهمس في الضعف دا جاسر صوت تعلق جاسر ده رجع आवाज तब इनके क्या तब इनके مسموعات كان أوري كان يا رواية واي من سي والنكهة والعنبر لك نكهة زيد كالعنبر ربوش ده تعلق جاسر ده واي مسموعات ده كان वो शामा लगा अंबर बिनकी की कर हाँ बल बस सही कर ले हाँ ذي قزيد كالخمر ذي قزيد كالخمر في المذوقات قوة ذائقة فاهم وشي او دا بل چیز شو جلد الناعم جلد زيد كالحرير
في الملموسات في الملموسات ورا منسب لکه حالته وی چې دا طرفان بیا حسي وي منسب ورن پوه د حسي لپاره پنځه مثال نه راوړي لکه ته وی چې منسب خد زید کالورد في الحمره د زید د اننګې د څه دی لکه ولا په سروالي کې ورن پوه نو دا اننګې څه شو مشبہ شو خد مشبہ شو او ورد مشبہ به شو او دا دوه حسيان دي کنه دي لکه د دې ادراک په حواس خمسو ظاهرونه په یو سره کېږي کنه او باقي کې 50 سره کېږي په قوت باصره سره په قوت باصره سره کېږي کنه منصب ته اینه کنه اینه نو دا حسيان شو کنه شو طرفان حسيان شو خامل سم صوت زيد كالهمس همس هغه اواز ته ویل کېږي چې صوت الضعيف يعني صوت الضعيف یو دی صوت الضعيف یو دی همس صوت الضعيف دا همس دی دا صوت الضعيف نه اخفاوي سوي لکه یو سړی بعضې وخت کې داسې خبرې کوي چې لکه ته به وایې چې همس هغه تجوید چا کړلی دا د هغه همس حث اواز بند چې هغه سا جاري وي که نه داسې بعضې سړی داسې خبرې کوي ته وایې چې لکه دا هغه همس اواز سړی پرې نه پوهېږي نو دی وایي چې لکه دا اواز داسې دی لکه همس په ضعف کې خبره هم پوه شوې لکه نو دلته ګوره دا صوت چې دی دا مشبه دی او دا همس مشبہ به دي او دا دوه حسيان دي کنه دي لکه حسيان دي کنه دي حسيان دي کنه صوت چا سره ادراک کی قوت سامعه سره کنه خبرن پوه دا مسموعات نه دي مسموعات نكهه زيد النكاوي لکه ريح الفم دخله خوشبو ريح نو دی وای چې لکه د دې زید دخله چې کما صدا خوشبو دا پشان د عنبرو دا خبران پوهیږي نو دا نکهه مشبہ دا مشبہ به او دا دوانه څه دي لکه دا د چا نه دي د حسیونه دي کنه د ادراک په چا سره کېږي دا دوانه حسیان دي چا سره قوت شامه سره کنه فورن بریږي مشمومات شو ريق زيد كالخمر ريق زيد ريق مشبہ خمر مشبہ به لکه ريق مشبہ خمر مشبہ به وایا حسيان دي کنه دي لکه د چا نه دي قوت ذائقه قوت مذوقات نه دي جلد زيد لکه سرمني سره نرمه ده لکه دسه دي لکه رخم دسه دي لکه رخم جلد دا جلد چې دا مشبہ او حرير مشبہ به او دا دوانه چا نه دي حسي ځکه ادراک به چا سره کېږي قوت لامسه سره ونیسه فهم وایي راځه اوس دی به دقه د خبرې کوي دی به نور څه نه وایي ولما كان الطرفان دغه وشو منسب طرفاه يعني دا طرفان د منسب د تشبيه طرفان څه دي المشبه والمشبه به اما حسيان یا به دا حسي وي دوانه منسب كالخد والورد لکه خد او ورد منسب چې ته تشبيه د خد ورکې د ورد سره د پلان کې خد د چا په شان دي د ورد په شان دي د ګلاب په شان دي نو دا په مبصراتو کې قوت باصره د دې ادراک په چا سره کېږي په قوت باصره سره والصوت الضعيف صوت ضعيف منسب والهمس صوت ضعيف او همس يعني د صوت ضعيف ته تشبيه ورکې د همس سره همس چاته ویلږي الصوت الذي هغه اواز منسب هو اخفى چې هغه ډېر سوي ډېر کم وي حتى كانه لا يخرج عن فضاء الفم تر دې چې ایا دومره کمی چې هغه گویا چې دا د خولې د وسط نه راوځي څه نه راوځي فضا ویلږي وسط فضا چاته ویلږي دا خالي حصہ نو گویا چې د خولې نه راوځي بالکل دوی هغه دا کوي دا د دې تعلق چا سره قوت مسموعات سره د مسموعات نه دی نکات ویلږي مناسب د خولې ريح الفم وهي ريح الفم لیکلی دی مناسب وهي ريح الفم والعنبري لکه د تشبيه د نکات ورکې د عنبر سره چې لکه د پلان کې د خولې خوشبو دي لکه عنبر د دې تعلق د چا سره دا چا نه دي مشمومات نه مناسب والريق والخمر في المذوقات او ريق او خمر مناسب د ريق تشبيه د چا سره ورکې د خمر سره ريق مشبہ شو او خمر مشبہ به شو ورن بو شي او د تعلق د چا سره دی قوت ذائقه مذوقات والجلد الناعم او جلد ناعم مناسب لکه سرمني د نرم سرمني دي لکه ريخم خبران بوږي لکه نو جلد ناعم مشبہ او حرير مشبہ به او د دې تعلق د چا سره دی مناسب د دې ادراک په چا سره کیږي ادراک په قوت د فلم الموسات د دې ادراک په قوت لامسه سره کیږي
پوه شو په دې ځای پورې مولا صاحب دا به اوس یو سوال کوي سوال پیدا کوي چې په دې اکثر مثالونو کې اکثرو کې په ټولو کې نه په دې اکثرو مثالونو کې ستا تسامح ته مولا صاحب چشمپوشي ده پکې قرآن پوه شئ لکه اصل کې خدا سی وی چې په داسې یعنی د تسامح لفظ په داسې مقام کې ذکر کیږي چې دا خبره چې دا جوور نظر وکړي که نه به سوي خو عرف او عادت په دې باندې جاري وي چې بس خلک یې څه کوي دغسې ذکر کوي مثال در کوم مولا صاحب ته چې د ادراک په سترګو سره کې د خط کې که د خط د رنګ کې لکه د ګلاب ادراک کېږي که د ګلاب د رنګ ادراک کېږي د رنګ ادراک کېږي مولا صاحب خبران پوه شوې لکه د اننګي ادراک نه کېږي په دې سره د هغه رنګ ادراک کېږي خبران پوه شوې او په دې قوت باصره سره ته ادراک د ګلاب د رنګ کې او د مخ د اننګي د رنګ کې مولا صاحب د اننګي نه کې خبران پوه شوې یو خبره دویمه مولا صاحب صوت ضعیف دا مثال په تسامح کې نه راځي ځکه د دې صوت ضعیف ادراک کېږي په خپله خبران پوه شوې دا اکثر یې ځکه ووایي مولا صاحب چې دا بعضې کې تسامح شته او بعضې کې نشته ها د نکاح ریح الفم والعنبر او د ریق مولا صاحب ته د ریق ادراک کې که د هغې هغه د ذایقې ادراک کې د ذایقې کې که نه خبران پوه شوې او د جلد ناعم دی مولا صاحب د دې د نرموالي ته ادراک کې څه کې د دې سرمن ادراک کې د نرموالي ادراک کې مولا صاحب خبران پوه شوې سوال باندې پوه شوې لہذا ستا په دې اکثرو کې تسامح دی مولا صاحب خبران پوهېږې لکه سب مونږ چې په عرف کې وایو مولا صاحب هلکه جواب یې کوو صبر بیا به دا خبره د دې نه بس کوم خبران پوه شوې نو جواب یې دا دی مولا صاحب چې دې مصنف علیه رحمت د خپل کلام بنا کړی دی په عرف باندې او په عرف کې داسې ویلی کېږي خبران پوهېږې په عرف کې څه ویلی کېږي لکه خلک چې ګلاب بین کړي نو څه وایي چې ما ګلاب بین کو داسې نه وایي چې ما د ګلاب بین چې د هغه بوی کو خو څه وایي ما ګلاب بین کو خبران پوه شوې ما څه کو څوک اننګی ویني مولا صاحب هغه چې ما پلانکي اننګی ولیدو دس خو ګلاب مې ولیدو دس خو نه وایي چې ما ګلاب څه کو مولا صاحب دس خو نه وایي د هغې رنګ مې ولیدو که نه پوه شوې مولا صاحب نو دا په عرف باندې بنا کړلی په عرف کې داسې کېږي لکه سړی چې وایي مونځ ولاړ دی مونځ ولاړ دی مولا صاحب خلک ولاړ دي که خلک ولاړ دي مولا صاحب لکه نیر بهیږي که اوبه بهیږي خبران پوهېږې نیر نه بهیږي مولا صاحب اوبه پکې بهیږي خبران پوهېږې نو دغه شان دی دا په عرف کې داسې ویلی کېږي مولا صاحب د دې په منځ کې چونکې مناسبت یي دا خلک چې ولاړ دي د څه لپاره ولاړ دي د مانځه لپاره ولاړ دي دا دې لپاره ولاړ دي چې مونځ وکړي مولا صاحب نو دا په عرف باندې بنا کړی د عرف کې داسې ویلی کېږي پوه شوې مولا صاحب ها وفي اکثر ذلک په دې اکثر مثالونو کې مولا صاحب تسامح دی لکه چشمپوشي غوندې ده لأن المدرک بالبصر ځکه مولا صاحب مدرک چې دی بالبصر په سترګو سره چې ادراک کېږي مولا صاحب مثلا انما هو لون الخد والورد دا د رنګ د چا کېږي د خد او د ورد لکه د ګلاب او د اننګي د رنګ ادراک کېږي خبران پوهېږې لکه اصل کې به دا ولیکئ چې دا اعتراض چې دی دا مبني دی د حکماو په مذهب باندې حکما وایي چې په دې حواسو سره ادراک د صفاتو کېږي خو د ذاته نه کېږي خبران پوه شوې دا حکما وایي که نه چې په دې حواس خمسو سره به ته ادراک د چا کې د صفاتو کې خو د ذات نه کېږي بیا متکلمین وایي چې څنګه د ذات کېږي دغه شان د صفاتو کېږي نو دا د هغوی په قول باندې چې هغه بنا دی خبران پوه شوې مبني دی لکه تعریف پوه شوې نو دی وایي مولا صاحب لأن المدرک مدرک بالبصر چې دی مولا صاحب مثلا انما هو لون الخد والورد هغه خو رنګ د خد دی د اننګي دی او د ګلاب دی هلکه وبالشم او په شم سره مولا صاحب رائحة العنبر هلکه دا عنبر ته بوی کوي که د دې هغه بینې بوی کوي که نه خبران پوه شوې وبالشم او په قوت شامه سره مولا صاحب رائحه د عنبر د هغې ادراک کېږي او په ذوق سره مولا صاحب هلکه طعم الریق د دې هغه د خوند څه کېږي ادراک کېږي د لاړو خو نه کېږي والخمر او د خمر وباللمس او په لمس سره قوت لامسه سره مولا صاحب ته د ملاست الجلد الناعم هغه د هموارۍ خبران پوه شوې د جلد ناعم او د حریر او د هغې د ولینهما او د هغې د نرمۍ ته څه کوي مولا صاحب ادراک کې څه کوي د هغې ادراک کې د حریر خو نه کوي که نه خبران پوه شوې لا نفس هذه الاجسام نه د نفس د دې اجسامو ته ادراک کې لکه نفس د دې اجسامو ادراک ته نه کوي مولا صاحب خبران پوه شوې لكن جواب کوي مولا صاحب لكن اشتهر في العرف ان يقال مشهور شوی دی مولا صاحب مشهور دی په عرف کې ان يقال چې ویل شي ابصرت الورد ما ګلاب ولیدو الان کې رنګ لیدلی خو ما ګلاب ولیدو وشممت العنبر لکه ما عنبر بوی کو الان کې بوی ولا بوی کړی وذقت الخمر لکه خمر مې وسکل خمر یې نه دي سکلې د هغې خونې وسکو
ویږي ولا مستو الحرير حرير می مسکر مناسب هغه داغه نرمواله مسکو مناسب پوه شوي هاڅه اوس مناسب اسيان خوشو وس د یا بدا طرفان عقلیان وي دا طرفان سوي مناسب عقلیان چې په قوت عقله سره ادراک کیږي په حواس خمسه ظاهره سره ادراک نه کیږي مناسب په حواس خمسه ظاهره سره ادراک نه کیږي باغې د بسوي لګي عقلیان او چې کیږي مناسب هغه د حسيان وي لکه لك علم شو او حياه شو مناسب لك العلم كالحياه علم پشان د ژوند مناسبو لك څنګه چې علم د زندگی چې دا طریقه او وسیله د پاره د ادراک د معلوماتو په دې سره چې ته ژوندې خو د ادراک د اشیاء وبکې کنه مناسب نو دغه شانتي علم دا وسیله د علم سره علم په معنا د ملکی سره دا ملکه یو وسیله د ادراک د جزئیاتو د په دې ملکی سره د ادراک د جزئیاتو کې واجوي قرآن بوجه مناسب نو دا عقلیان شو کنه علم مشبه شو او دا حیات چې دا مشبه بي ده قرآن بوجه نو علم ادراک به حواس خمسه او ظاهره سره کیږي تا ته علم په نظر راځي مناسب کته ته بچا کې علم نظر راځي دا د سوای په نظر راځي هغه داغه علم په نظر نه راځي مناسب قرآن بوجه داغه د علم په نظر نه راځي نه اورېدل کیږي نه بوې کیږي مناسب قرآن بوجه پوجي الګا ژوند دا په نظر راځي الګا دا ته د نوید په نظر راځي ژوند بل څه دی څه دی دا د څوک په نظر نه راځي هغه ژوند په نظر نه راځي خو نوید په نظر راځي خبران به کې مناسب لہذا عقلیان شو کنه دا کارته وي نو مناسب په دې کې وجه د شی به چې دا کنه یو قول په دې کې دا دی صحیح قول لري مناسب چې دا وجه د شی به چې دا هغه په دې کې هغه وسیله او طریقه د ادراک ته وسیله او طریقه د ادراک ته لکه څنګه چې علم ذریعه او وسیله د ادراک ته دغه شان دي د ژوند وسیله او طریقه د ادراک ته مناسب پوه شو بعضی وایي چې دا الکه په دې کې دا وجه د شی به چې دا هغه ادراک ته خبره پوه شو وجه د شی وسیله او ذریعه نه بلکې دا صرف ادراک ته لکه څنګه چې علم چې دا یو نوع د ادراک ته دغه شان دي د حیات چې دی دا مناسبو مقتضی تقاضا د حس کوي او حس یو نوع د ادراک ته او حس یو نوع د ادراک ته مناسب ډیر ګران ځای دی خبران پوهېږي الفاظو ته به سوچ کې نو حل کېږي به کنه بیا مناسب تلی وایي بیا خبران پوهېږي یو قول دا دی مناسبو چې په علم او حیات کې دا وجه د شی چې دا هغه وسیله او طریقه د ادراک ته لکه څنګه چې دا علم په معنا د ملکي سره دا ملکه وسیله او طریقه د ادراک ته دغه شان دي د حیات دا وسیله او طریقه د ادراک ته مناسب او دا صحیح قول دی بعض خلک وایي مناسب دلته د علم او حیات کې وجه د شی هغه صرف ادراک ته لکه دا علم ادراک یو نوع د ادراک ته او دا حیات چې دا تقاضا د حس کوي خبران پوه شئ او حس ته په تعریف د حیوان کې ویل نه دي چې حساس متحرک بالاراده خبران پوهېږي نو دا حیات تقاضا د حس کوي او حس نوع د ادراک ته په حس سره بیا سره څه نوع ادراک کوي کنه نو خو دا قول ضعیف دی کمزوری دی او د درې وجونه دا قول څه دی دا مې د خارج کې وایي چې په کتاب کې بیا صرف ترجمه کوو تاسو پوه شئ دې کتاب کې مې نه پوهېږئ د درې وجونه دا قول ضعیف دی اوله وجه دا چې دلته راځي اتحاد او عینیت په منځ د مشبه او د وجه د شبیه کې لکه د دې دواړو په منځ کې عینیت راځي او اتحاد راځي وجه د علم ته تسوي چې دا نوع د ادراک نو علم ادراک شو وجه د شبیه ادراک شو علم هم ادراک شو وجه د شبیه عینیت او اتحاد پکې راغی مناسب یو خرابي خدا راغله یو خرابي سره دراله مناسب بل خرابي دا راځي چې د وجه د شبیه لپاره ضروری ده چې دا به مشترک وي په طرفینو کې دا به مشترک وي په چا کې دلته په مشبه به کې خو ادراک شته خو په مشبه به کې نشته لکه تاسو وایي چې دا حیات مقتضی ده د حس هغه حس نوع د ادراک ته دا وجه شبه په علم کې رااله تا چې وایي چې علم ادراک ته نوع د ادراک ته نو علم کې خو وجه د شبه رااله په دې بل کې پوه شوې لکه پوهېږې پوه نه شو مناسب پوهېږې له پاسه سبق لاړ له پاسه روان دی که نه پوه شوې مناسب دو باندې پوه شوې لکه د دریو دا قول د دریو وجونه یو مې درته وویل ضعیف دی دا کمزوری دی یو د دې وجې نه مناسب و چې دلته سمې و عینیت او اتحاد راځي په چا کې په بین د مشبه او مشبه به کې مناسب دا لیکل غواړي خو داسې څوک شوقي په تاسو کې نشته چې دا شی ولیکي
دا خو ته ځان خپل الفاظو کې لیکه نو چې دغه شي زه ضرورم چې زم سبق وشي څو ورځې ما لږ ابو یم او ما ته پته چې ولګېدو بس که بیا به تاسو په دې لګېدلی او که نه خبرم پوه شو ښه مولوي صاحب دوه وجې معلومې شوې درېیمه وجه دا ده مولوي صاحب خلک وایي العلم کالحیات والجهل کالموت علم په شان د ژوند دی مولوي صاحب او جهل په شان د چا دی لکه د دې نه مقصود هغه شرافت د چا وي اظهار د شرافت د علم وي خبرم پوه شي په جهل باندې د دې نه مقصود څه وي اظهار د شرافت د چا وي علم وي نو اوس ګوره مولوي صاحب چې دا علم ته په او دا اظهار د شرافت به هله راځي چې کله دا علم ته په معنی د ادراک سره والي دا علم چا په څه سره والي او دا وجه د شي به څه کې هغه طریقه او وسیله د ادراک کې د شرافت به هله راځي او که دا شرافت او فضیلت به هله ثابتېږي کنه مولوي صاحب که دا وانه او د علم ادراک واخلي او وجه د شي به ادراک واخلي نو دا ادراک خو په ځناورو کې هم وي کنه دا ادراک خو په ځناورو کې هم وي مولوي صاحب نو بیا خو فضیلت او شرافت یې نه ثابتېږي بیا خو د دې څه فایده نشته مولوي صاحب بیا دا بې فایدې شو دا څه شو بې فایدو شو دا مې ریکارډ کړو ښه اوس راشئ مولوي صاحب او عقلي یعنی یا دا دواړه مولوي صاحب دا طرفان به یا عقلیان وي لکه علم او حیات شو ووجه الشبه بینهما وجه د شبه مولوي صاحب توجیه اول او دا مقبوله ده ښه بین صدور وتر الکلمات توي مولوي صاحب وجه د شبه د دې دوانو په منځ کې کونهما کېدل د دې دوانو دي چې دا دوانه مولوي صاحب جهتي ادراک دا جهتين مولوي صاحب اضافه د وجه نونو غوړو سیدو کال وای جهتين ادراک دا دوانه طریقې او وسیلې د ادراک دي لکه دا دوانه طریقې او وسیلې د ادراک دي چې ژوندۍ وي مولوي صاحب خود ادراک بکولای شي کنه او علم ملکه او ملکه په ذریعہ سره ادراک د جزئیاتو کېږي كذا في المفتاح والإيزاح منسب مفتاح أو إيزاح كدقس لكلدي فالمراد ها هنا بالعلم الملكة منسب مراد العلم ندلت ملكة كيفية راسخة في النفس منسب أغا مهارات أو هغه صلاحية چې داغه په وجه باندې سره ادراک د جزئیاتو کولای شي په اسانۍ سره منسب خبران پوه شي التي هغه منسب يقتدر چې قادر کېدې شي بیا په سبب داغه په ادراک د جزئیاتو باندې لا نفس الادراک منسب او وجه د شی نفس ادراک نه دا وجه د شی نفس ادراک نه دا ولا يخفى او دا خبره دي مخفي نوي پتا باندې دا دي پټه نوي پتا باندې انها چې دا ملکه جهه و طريق منسب دا وسیله دا جهت او طریق عطفي تفسیری ده ورن پوښي جهت او طریق یو معنی ده چې دا وسیله ده او طریق دا لاره ده الى الادراک ادراک ته منسب پشان د ژوند باندې لکه څنګه چې لکه وای دا دي پتا پټه نه وي منسب دا دي ته معلومه وي خبران پوهیږي چې دا دغه چې د ملکه چې دا وسیله ده چاته ادراک او طریق د ادراک ته منسب لکه څنګه چې ژوند چې دا سره وسیله او لاره ده چاته لکه ادراک ته کنه منسب وقيل ويل شوي دي منسب توجيه ثانيه او غير مقبوله ده كمزوري ده منسب غير مقبوله ويل شوي دي وجه الشبه بينهما وجه الشبه د دې دوه په منځ کې هغه ادراک ته وسیله د ادراک او طریقه او جهت د ادراک نه بلکې نفس ادراک ولي منسب اذ العلم نوع من الادراك واذا النوع د علم نوع د ادراک ته نو د علم ادراک شو کنه ملکه شو ادراک شو او حیات چې د مقتضیه للحس الکه دا حیات تقاضا د حس کې هغه حس چې کم نوع د ادراک ته خبران پوه شئ وفساده ظاهر او فساد د دې قول د دې قیل چې د منسب دا ظاهر دی الکه دا قول د دې فساد ظاهر دی څنګه ظاهر دی لئن یو وجه د ما د خپل طرف وي چې الکه د دې په منځ کې هغه اتحاد او عینیت راځي دو وجه دلته لیکلي لأن كون الحياة کېدل د حیات چې دا مقتضی دی د حس لپاره الکه کېدل د حیات چې دا حیات مقتضی دی د حس لا یوجب اشتراکهما دا نه واجبې شرکت د دې مشبه او مشبه به فی الادراک په ادراک کې على ما هو شرط في وجه الشبه بنا باغي باندې کوم چې شرط مناسب پچا کې په وجه د شبه کې دا ضروري ده مناسب چې هغه د مشترک وي مناسب راغله چې هغه د مشترک وي بچا کې په طرفین دوه کې مناسب لکه هغه په طرفینو کې مشترک وي او دلته مناسب په یو کې راځي او په بل کې ناراضي ځکه علم ادراک شو نو پاغي کې خدا وجه د شی بیلاله تا ته وی چې حیات مقتضی ده حسته نو پاغي کې نرانه لګنه مناسب ها وايضا لا يخفى او مراد دا دغه رنګ لا يخفى پټ دی نوی ان ليس المقصود من قولنا چې مقصود نه د قول زمون د دین الګه چې نه مقصود من قولنا زمون د قولنا العلم كالحياه والجهل كالموت د دې قول نه مراد مناسب زمون مراد دا نه چې ان العلم ادراك چې علم ادراک ته لکه څنګه چې داغه سره حیات ادراک ته بل کدا مطلب والے مناسب پدې کې بل ليس في ذلك كثير فائده پدې کې ډېر فائدہ نشته الګه د دې مطلب بدل شي چې العلم كالحس في كوني علم پشان د حس ته کېدو د دوانو کې چې د دوانه ادراک الګه پدې کې څه فائدہ نشته
ځکه مقصود په دې سره زمونږ سره هغه ثابتول د فضیلت او شرافت د علم دی او که ته صرف ادراک واخلې دا ادراک خو په حیواناتو کې هم نه مناسب بیا خو شرافت او فضیلت نه ثابتېږي کنه خبران پوه شوې علم هلته وي علم نه وي کنه ادراک هلته وي مناسب ملکه خو نه وي کنه ادراک خو وي چې ادراک شو مناسب فضیلت شرافت د علم نه ثابتېږي مناسب تاسو پوه نه شوئ